زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې چرته دروغ نه ویل. ان ته ټول ژوند کې دروغ ویلی نو پکار ده چې مسلمان هم داسې چې د دروغجن نه وي، د ژبه پاکه وي، د دروغ والا نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مزاحیه ټوکې کړې وې، خو د هغه ټوکې کړې وه چې هغه ټوکه به رښتیا وه او هغه ټوکې هم د دروغو نه وه. زمونږ او ستاسو معاشره کې مونږ ټوکې کوو، بیا ویو یاره ما ټوکه کوله. زمونږ زړه کې دا چېرې دروغ ویل خو به داسې نه وي، خو ټوکو کې به دروغ وی نه، دروغ ویل په ټوکو کې هم ګناه ده. نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم یو زنانه ول راغلی و بوډۍ ښځه وه، خو دا بوډۍ ښځه نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته وایي د الله رسوله ما ته دوا وکړه چې ما الله پاک جنت ته بوځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي بوډۍ به جنت ته نه ځي. دا بوډۍ خفه شوله، په ژړا شو. خو ډیره سخته خبره ده، من خو ایمان راوړی دی، مسلمانان یو، د کفر زندگی پرېښوه، اوس به بوډۍ جنت ته نه ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته ملګرو ته وایي تاسو دا زنانه پویه کوي جنت ته چې الله پاک څوک بیایي د بوډاتوب په حال کې نه ورولي. نه به نارینه سړی بوډا جنت ته ځي بوډاتوب حال کې، نه به زنانه د بوډۍ توب په حال کې جنت ته ځي، بلکې الله رب العزت به مسلمان د ځوانۍ په حال کې جنت ته نه باسي. نو دا زنانه به ځوانۍ پیغله به شي، خدای به جنت ته نه باسي. بوډا سړی به نوجوان شي، الله به جنت ته نه باسي. جنت د خدای د نعمتونو ځای دی، د الله پاک د رحمتونو ځای دی. بوډا انسان، بوډۍ ښځه، بوډا سړی غریبانان د خپل کمزورتیا په وجه سم مزل نشي کوي، د ضعف او د کمزورتیا په وجه نه خوراک ډیر کولی شي. الله رب العزت به دوی له ځواني ورکړي، بیا جنت ته نه باسي. لیکن د خوب پیغمبر دلته مزاحیه وه، لیکن دا مزاحیه وکړله، خو حقیقت ته د مزاحیې رښتیا دی. الله پاک چې مؤمنان جنت ته نه باسي نو نوجوانان به داسې نه چې جنت ته به د بوډاتوب په شکل ورشي، بیا به هلته ځوانان شي، نه د جنت نه به بهر وله خدای ځواني ورکړي او بیا به جنت ته لاړ شي. زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپلو ټوکو کې داسې خبرې کول غواړي چې هغې خبرې حقیقت رښتیا دی. او یو دویم سړی ورله راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله پیغمبره ماله خو یوه اوښه راکه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې سړي سره مزاحیه کوي، حضور پاک ورته فرمایي د اوښې بچی بدله درکړو. نو دا سړی نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته فرمایي د الله پیغمبره زه به د اوښې په بچي څه وکړم، زه خو غواړم اوښه چې زه په هغې باندې سورلي وکړم، سفر پې کومه. نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم هغه صحابي ته فرمایي هر اوښ د اوښې بچی که نه، بچی خو یوازې دې ته نه وایي چې وړوکي نو دا به د اوښې بچی، او چې کله اوښ یا اوښه ځوانۍ ته ورسېده دا به د اوښې بچی نه. یو انسان چې نابالغ وي دا بچی دی د پلار او د مور، خو چې بلوغ ته ورسېده هم بچی دی د پلار او د مور، او چې کله بوډا شو هم بچی دی د پلار او د مور. بچیتوب خو د انسان نه بیا نه ختمېږي، او بچیتوب خو بیا کله د حیواناتو نه ختمېږي. دا د نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مزاحو. لیکن
د حقیقت د رښتیا وکیو نو عالمان زمونږ وایي چې تاسو په خبرو کولو کې د دروغو نه ځان ساتئ تر دې چې ټوکه کله کوئ نو د ټوکې خبره هم رښتیا کوه